د بدر میدان سجاو شو. بدر د مدینه منورې نه غالبا 170-200 کیلومتر فاصله کې دی. بدر کې چې کله د کافرو د مسلمانانو جهاد شروع شو، ابو جهل لعین زخمی شو، جهاد میدانو صفونه مات شو. په اخر کې نبی علیہ السلام وی صحابو راغون شي، مال به د میدان جهاد خبر څوک راوړي او د ابو جهل لعین خبر به څوک راوړي. ابن مسعود بیا پاسې د الله رسول زبر راوړل. نبی علیہ السلام ته ابن مسعود ته راوړي وی آو الا منډه منډه لار سګوري چې ابو جهل لعین پروت دی او صاحب پکې دی. چې ابن مسعود اور پلانډو شو نو دی ماته د مکی مکرمه هغه سپیړه را یاد شو. ما ور ټوپ ور سینې ته بره مې ور ټوپ د پاسه به ودرېدم. ما ته چې پلان کوي زیا دومره غټه سینه دې چالي دې که زما په سینه چې ودرېد تر سینې کوم راغلی سر دې پرې کوم سر وی ښه. بهرحال ابن مسعود تران هوته سر پرې کو تو راواغسته او سر دې پرې کو دی ویخ کې دا غاغ ارمانیم پورو کوی په ویخ کې پرې کا. مخکې به مخامخ جنگونو نو اکثر به په میدان جهاد کې به سرونه خلکو خریل، حالانکه ویخته پرې خودل مسنون طریقه ده، خو د ویختونه سړی په جهاد کې او په جنگ کې زر قابو کیږي. دی ابو جهل لعین سر خریلیو، سر یې پرې کو په وینه غوړی نو دا سر ټول غوړ شو. چې غوړ شو ابن مسعود رانه وایي چې سر مې پرې کو خو د راغستو طریقې رانه راځي دا به څنګه مخ دومره غټه کپړی وه وړم به یې څنګه په جولۍ کې اوسم په لنګ کې وړم او دا د لنګ دور دی. بهرحال خیري به زما آواز تیز دی دننه به رسي مولوي صاحب خیر دی بار زنانه یا اوري یا نه اوري. اوس په هغه وخت کې لنګونه وو. نو ابن مسعود صاحب وایي که چېرې لنګ کې دا سر اچوم نو که د عورت مې ښکاره کېږي په څه کې دا سر اوسم. یاره وي سوچ مې وکړو چې راشه په دې غوږ کې وله سورې وکړه. توره مې راوویسته او د تورې په دې تېره سون مې وله په دې غوږ کې سورې وکړو داسې. وی بیا را سره دا سوچ چې خدای وړم به یې څنګه سورې خو مې وکړو خو لاس به پکې څنګه ورکړو. وی د تورې د دې تیکې نه مې هغه پړې را ګوسار کو داسې مې په دې غوږ کې ورکړو په شا مې راواچاو. د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ناست و په خپله مورچه کې او یې مې ورته وویل چې د ابو جهل لعین سر مې دله